أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة نور کی د منافقانو صفتونه بیانول مخکی دای مقابله کې اوس د دې زینا د مؤمنانو صفتونه ذکر کړي چې داغي د کافرو صفت داو چې غیب اعراض کو او د مؤمن صفت دا دی چې د الله او د الله د پیغمبر فیصله ترا بلل شي نو دی بوي چې منغوري د لهم او تابعداري کو هم او بیا رستو بیا نور د منافقانو صفاتونه ذکر کړي. انما كان قول المؤمنين یقینا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کلا باچرا بلل شو د الله کتاب او سنت د پیغمبر دا لیحکم بینهم د دې لپاره چې فیصله وکړي په من د دای کې ای یقولو دا چې وایي سمعنا من اوریدل و اطعنا او تابعداري کوو مونږه واولئک هم المفلحون او دا کسان دي کامیاب. ومن يطع الله ورسوله چاچی تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر ويخشى الله ويتقي ويرد الله نا پسړه سرا ويتقي او ويرد الله نا په ظاهر باندې یادا فرق داده چې ويخشى الله ويرد الله نا په تیرا شوی زمانه کې ويتقي او ويرد پر روانه کې امام قرطبي وای اولئک هم الفائزون دا کسان هم دي کامیاب او اقسموا بالله جهد ايمانهم. دا مخ کې اته صفاتونه د کافرو منافقانو ذکرو دا نه هم صفات قسمونه کوي په الله باندې جهد ايمانهم مضبوط قسمونه لئن امرتهم کچریت حکم وکي دوی تعالی یخرجون خامخات ویوزی قلوا پیغمبر لا تقسمو قسمونه مکوي طاعت معروفه یوم ندادا حاجی اطلب منکم طاعت معروفه زستاسو نه طلب کوم غواړم تابعداري معلومه زغستاسو نه تابعداري غواړم یادادا طاعت معروفه مطلب اولا بكم طاعت معروفه لایق و تاسلا طاعت معروفه تابعداري معلومه قینن الله خبردار دے پغا چې تاسو کوي وای پیغمبر اطیع الله و اطیع الرسول تابعداریو کې د الله او تابعداریو کې د پیغمبر کو ګرځیدای په انما علیه یقینا په دې پیغمبر باندې ما اغدی حملا چې دې مکلف شوه دې پاغه باندې چې تبلیغ دې وعلیکم ما حملتم او پتا سو باندې هغه دي چې تاسو په مکلف شوی او تاسو ته حکم شوی دی چې هغه تابعداري ده. وَإِن تُطِيعُوهُ کچری تاسو تابعداري وکړه د پیغمبر نو تهتدوا په سم لار بشئ
د پیغمبر تابعداري دا چې کوم دینو سملار ده. ابن جوزی رحمه الله ذکر کئی زاد المسیر داغی قول ذکر کئی زاد المسیر کی وکان بعض السلف یقولو بعض سلف فرمائی بعض مخکنی علماء چې من امر السنة على نفسی قولا و فعلا نطق بالحکمه چا چې په ځان باندې سنت امیر که مشر که چې وینا بم د سنتو مطابق کوم کار بم د سنتو مطابق کوم نطق بالحکمت دی به د حکمت خبرې کوي. ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعه او چا چې امیر که په ځان باندې بدعات او خواهشات چې وینام د خواهشاتو کوي کارم د خواهشاتو کوي نو نطق بالبدعه دی به د بدعت بیانونه بیا کوي. د دې وجه نه وایي وان تطیعوه که تاسو تابعداري وکړه د پیغمبر نو تهتدوا په سمه لار بشئ وما علی الرسول نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر تبلیغ د ښکارا بشارت. وعد الله الذین آمنوا منکم وعده کړی الله دا کسانو سره چې ایماندار دي ستاسو نه عمل کوي نیک لا یستخلفنهم چې خامخا به مشران کې دی لرا پس مکه کې کما استخلف الذین لکه څنګه چې مشران کړي وا کسان چې مخکې د دینه ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم او خامخا به قوي کی د دې لپاره دین د دې اغا چې غوړه کړی دی د دې لپاره او خامخا بدل کی به ورکی دی تا پس د یرینا امنن امنو عبادت به کوي زما لا یشرکون بی شیئا شرک بنه کوي ما سره د هیڅ شي. مدارک کې علامه نصفی ذکر کوي وی والآیت اوضح دلیل على صحت خلافت ابی بکر خلفاء الراشدین وی آیات دلیل لے چې د خلفاء راشدینو کم ترتیب د خلافت ته نو هغه ټیکو او هغه دا واضح دلیل لے. ومن کفر بعد ذلک چا چې کفر کو پس د دینا نو دا کسانو دي فاسقان پابندی کوي د منځور کوي زکات تابعداریو کې د پیغمبر دی لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي. لا تحسبن الذين خیال مکو پا کسانو چې کافران دي معجزینا خلاصیدون کی پس مکه کی چې دی بګن اخلاصي زائد دی اور دی ولا بیس المسویر او بد د ورتلو دی. یا ایها الذين امنوا د دې نه درې مې صدا او درې پدې کې درې آداب دي د پاره د مخ کې د ما سبقه د پاره چې دا درې آداب هغه نور رمضان کې راولي. یو ادب دا دی چې خپل کور دی او په درې اوقاتو کې به د چا کمرې ته نه ورځي. درې اوقات یادای چې په دې درې اوقاتو کې کور کې هم د چا کمرې ته ورځي نو اجازت بغواړي. اغا یو ادب دا شو. دویم ادب اغا دادی والقواعد من النساء اللاتی بډایګانی زنانه دي بهر توزی نو دا غیر پاره یو عزیمت ته یو رخصت ته اغیبم بکار دادا که بډای زنانه دم په پرده کې دی راوزی داوله بهتره ده غوړه ده. البته خیر دے کداسی یو رخصت دے که بیخی بودائی دا او بے پردے راوزی نوم خیر دے. البته امام شافعی مولاوی دسینه دا پکار. حدرایم ادب دا دے چې د دې معذور کسان دي د دې سره خوراکم کولای شي. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لیستاذنکم الذین اجازت دی غواړي تاسو نه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خیلاسون تاسو والذین واکسان لم یبلغ الحلم
چې نه دې رسېدلي بلوغ ته منکم ستاسو نه 3 مرات په 3 اوقاتو کې ان 3 داسې اوقات دي چې په دې کې به دویم اجازت غواړي په کور کې به اجازت غواړي اگر که بالغ نه دی او خپل کور یادای یوم قبل صلات الفجر مخکې د مند سبانا د سبا د مون مخکې د سحر د مون مخکې به چا کمرې ته نه ورسي دویم وهینا تزعون ثيابکم او کلا چې تاسو ګدای زیاتی جامې من سوهیرته د غرمینا مطلب دا دی عربو کې ګرمي وا نو هغه با اکثر د غرمې نه زیاتی کپڑے قمیص وغیرہ ایستا نو هغه ذکر کوي البته علامه سیوطی رحمه الله وی یجوز نزع الثياب وقت الخلوه د خلوت په وخت کې جایز دي و ان کشفت عورتهما وهینا تزعون ثيابکم او کلا چې تاسو ګدای زیاتی جامې من زوهیرته د غرمینا دریم وخت سره چې پای کې بخپل کور کې د چا خواله نه ورځي ومن بعد صلات العشاء او رستو د مند ماسختن د دې نه بعد با هدا چا کور ته نه ورځي 3 عورات لکم دا 3 اوقات دي د پردیس تاسو د پاره په دې 3 اوقاتو کې په خپل کور کې مسده پردا کوي لیس علیکم نشتره پتا سبحان دی والا علیہم او نه پدی باندې جناحن گنا بعدهن پس دې 3 اوقاتنا طوافون علیکم چې ګرځیدون کی پتا سبحان دی باز استا سنا په باز باندې د دې 3 اوقاتونو علاوه بیا د یو بل کمرې ته ورتلې شي کذالک دارنګ یبین الله بیان الله تعالی تاسو آیاتنا الله دې په یو د حکمت والا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ دا اوس ګوره دې ځکه یو بل خبره کوي ماشوم دې خو اوس بالغ شو نو دې بم اجازت غواړي ځکه اکثر زمون خلک کوئی مړه بسې د نسل پرده کوي دې خو زمون په مخ کې راغټ شمړه پوښ وکنه او دې خیر دې ممنه کوي ځکه چې دې خو زمون په کور کې را لوي شوی دی نو قران وایي چې نه کله چې ماشوم کور ته براته راته اوس پرده دشته دی او مطلب شرعي پرده دی یو زمون خپل ولی کنه نه د شرعي پرده دی په شریعت کې دته پرده وایو نو دا به د کار کوي چې اوس بالغ شنو دی بس کوي هدا به هم اجازت غواړي وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ کلا چورسیږي ما شومان تاسو نه ځواني تا ولی استاذینو اجازت دی غواړي کما استاذن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازت غوښتلو کسانو چې مخکې ودلینا کذالک دانګ یبین الله لكم آیاته بیان الله تعالی تاسو آیاتنا الله دې په حکمت والا والقواعد من النساء اوس دا ګورا دویم ادب دی او هغه داري چې بوډۍ زنانه ده بیخي ختمه بوډۍ ده نکه هغه پرده ونکي نو خیر دی پوښوي البته دې کې دوه مسلې دي یو مسله رخصت ته او بل مسله عزیمت ته رخصت دا دی چې کدا بوډۍ زنانه برقه وانه چي نو خیر دی پړونه وانه چي نو خیر دی او عزیمت دا دی چې بوډۍ دا خدای دې سو کی دا دې پرده وکي نو پرده ولسدا هغه بهتره ده دغه مطلب دی ابو سعود وای والقواعد الناس من الحیض والحمل چې داغي حمل هم نکیږي یعنی دومره بوډۍ ده یا قواعد من ناس ته ده د نکاح نه چې نکاح ته بالکل چې کم دینو اډو امید هم نشته د نکاح بیخي دومره بوډۍ شوې ده کنه نو دا که مثلا پرده ونکي نو خیر دی البته امام شافعی رحمه الله وی چې نه بوډایګانی بم پرده کوي وی بوډایګانی به زکه پرده کوي کنه چې دا بوډایګانی او په دیلار کې بوډاګانو وی تیریږي پوښ وکنه او بیا فرمایله کلی ساقطه لاقطه
د ار یو پریوتی سیز د پارا روچتون کې سیزی وی کونه د هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با باز مخ کی تاویلو ار جنس طرف ته اعلان کوي نو هغه وی چې مثال تور بوډای لم پرده پکار دا زګه چې په دلار به بوډاګان تیریږي په خبره پوښوي والقواعد من النساء ناستی د زنانونا اللاتی غالا یرجون نکاحا چاقیده نساتی د نکاح امید نساتی د نکاح نو دا غیر پر رخصت داره فلیس علیهن جناحون نشتره پدی باندې گناہ ای یسوانا سیابهن چکی دی زیادی جامع دسنه چکنه جامع کی دی نو جامع بگدی نه زیادی جامع خودل شي خو شرط پکې داره چې غیر متبرجات بزینا چې نه راوتون کې په ډول ډال باندې اسنه چې بډای دا واغې دومره میک اپ کړي دی او په ځان باندې کریم او پاوډر راړولې دي پوه شو کنه ناغه بیا پرده کوي ګوره دا پکې شرط دی غیر متبرجات بزینا چې نه ښکارا کوون کې ډول ډال لرا نه راوتون کې په ډول ډال باندې کدا په ډول ډال راوځي نو ګوره بیا بدا پرده کوي عظمت دا دی و ایصافنا خیر لهن دا جزان ساتي نو دا بر دې لپاره غوري الله دې اوریدون کې او فیا لیس علی الاما حرج بعضی معذوره کسان وډون بو معذوره بو مریض بو دا غي سره بدې ډوډۍ نه خوړله شریعت وایي چې نه خوراک سره جایز دی لیس دا درې مدب شو لیس علی الاما حرج نشتره پړون باندې سګنا او سحرج ولا علی الارج نو په ګډ باندې ارجن سګنا ولا علی المریض او نه په مریض باندې سګنا ولا علی انفسکم او نستا سو په خپل ځانونو باندې چې خوراکو کې من بیوتکم د خپل کورونو نه نو خپل کور نه خاصم سړی خوراک کوي نو دا وایو ماجدی لیکل دي من بیوت اولادکم د اولاد د کور نه بی اجازه هم خوراک کولای شي او بیوتی او انفسی وي چې ګوره د ځان غوندي تاسو سره ټیم وشه نو دا داسې شه لکه ستا په شانتي شه د دې وجنا چې د چا سره ټیم وشي نو هغه سستی جوړیږي علامه رومي علامه سعدي ذکر کړی دی چې ما د سکارو کو چې خټه مې ومنتله سمې ومنته خټه اوس خټه مې چې ومنتله نو دا غینه مې تپوس وک دا غینه خوشبوئی روانه وه اې د نالۍ خټه وه او دا غینه خوشبوئی روانه وه نو وی ما ته تپوس وک چې ای خټې ستانه ولې خوشبوزي پوښوي نو هغې راته جواب راکه گیلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم وی د خوشبوئی یو ګټه هغه دا خټ هغه مې ومنتله یو ورځې او دا د یو ملګري د لاس نه راورسېدله بدو گفتن که مشکی یا عبیری که از بویی دلاویزی تو مستم وی بدو گفتم که مشکی یا عبیری ما ورته وویل کنه چې دا راته وایستانه خو دومره خوشبوئی روانه ده چې ته مشکې او په عنبري که از بویی دلاویزی تو مستم چې ستانه دومره مزیداره خوشبوئی راځي بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم و یغیویل کنا چې زه خو هغه ناکاره خټو ما هغه بدبوداره خټو ما ولیکن موده مې د ګل سره شوې ده نو چې د ګل سره مې ټیم وشه نو ځکه رانه خوشبوئی روانه ده جمال هم نشین در من اثر کردم وگرنه من همه خاکم که هستم وی خایس د ملګری په ما کې اثر وکړه ملګرتیا مې د ګل سره وشوه نو هغې را پکې اثر وکړه که نه یې زه خو حقه خټه ومه پوه شوې نو د ښو خلکو سره تعلق پکار دی او بیوت آبائکم یا د کورونو د پلارانو نه یا د کورونو د میندو نه او بیوت اخوانکم یا د کورونو د رونو نه او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خویندو نه او بیوت امامکم
یا د کورونو د ترګانو نه او بیوت اماتکم یا د کورونو د تروریانو نه اما هغه ترور چې کومه د فلار د طرف نه او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو نه او بیوت خالاتکم یا د کورونو د ماسیګانو نه او ما ملکتم مفاتحه یا هغه چې تاسو مالکان شوی د هغې د کنجیانو مطلب داره چې ته ناظری یا غلام دی واک ته اختیار دی ولا ورکړی دی اکرامه رحمه الله وی او صدیقکم یا د خپل دوست او ملګری نه د هغې د کور نه او د هغه نه خوراک کولی شي لیس علیکم نشتره په تاسو باندې جناح ګناه ان تاکلوا چې تاسو خوراک وکئ جميعا ټولو او اشتاتن یا ځان لم خوراک جایز دی او په یو پنډه چې کینې نو بیا هم څه دی جایز دی البته جميعا مخکې که د دې وجې نه چې اشاره ده دې ته چې برکت او خیر په دې کې دی چې سړی چې کم دی نو ټول خوراک وکړي ټول کینی په یو پنډه باندې خوراک وکړي دې کې برکت دی او ځان له هم څه دی جایز دی کله کله بعضې وایي یره جي وایي څه لکه د هندوانو په شان ځان له ناست وي نو ګوره ځان له خوراک ناروا نه دی چې ته ورته د هندوانو خوراک وي ښه نو دا جایز دی البته برکت په دې کې دی چې ټول په یو پنډه باندې کینې خوراک وکړي پیدا دخلتم بیوتان کله چې تاسو دننه کېږي کورونو ته نو سلام واچوي علی انفسکم په خپل اهل باندې یا ابن عباس مراد ته جمعات دی جمعات ته ورځئ نو سلام واچوي یا کور دی نو کور کې سلام واچوا تحیت من عند الله دا دعا ده د الله تر طرفنا مبارکتن د خیر نه ډکه ده او طیبتن پاکون کې دا زړونو ستاسو لره د کینو نه ستاسو له د کینې نه سکی پاکي دارنګي بیانې الله تعالی آیاتونه دې لپاره چې تاسو پوه شئ انما المؤمنون الذين قینن مؤمنان کسان دي چې مان راوړل په الله او پیغمبر او کله چې ود د سره علی امر جامعین په یو کار راجم کون کی باندې او د مشورې باندې لم یذهبوا ندینزی حتا تر دې پوری یستاذینوه چې اجازه غواړي د خپل امرنا ان الذين كننا کسان یستاذینونک چې اجازه غواړي ستانه دا کسان دی ایمان لري په الله او رسول کلا چې اجازه غواړي ستانه لباغ شانهم د پارا د بازو کارونو او ضرورت اجازه غواړي نو په اسانه اجازه تو کالمن هغه چاته چې تجستا خو خید دین او بخنه غواړه د دې لپاره د الله نه یقینا الله دې بخون کې او مهربان لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا دې کې غني معنی دي یو معنا دا چې اضافت د مصدر مفعول تشي دعا دا مصدر دی او د دې اضافت هغه چې کم دی نو مفعول تشي چې هغه څه دی پیغمبر دی نو مگر زوی لا تجعلوا مگر زوی دعاء الرسول را بلل د پیغمبر تاسو لرا دعاء الرسول ایاکم نو ایاکم مفعول روباسی مگر زوی را بلل د پیغمبر ایاکم تاسو لرا پمنس پل کی پشان د باللو د بازی بازو لرا پیغمبر د ته आवाज وکي نو دا دسه आवाज نه دی لکه څنګه چې تاسو یو بل ته سده आवाज کوي چې اله پلانی راشه نه پیغمبر چې ته आवाज وکړو نو د پیغمبر आवाज هغه چې کوم دی نو سده هغه داغي اجابت ضروری دی استجیبوا لله والرسول مخکې انفال کې تیر شویو قبولیت د چاو کوي د الله کوي او د الله د پیغمبرو کوي یو مطلب دا دی دویم مطلب دا دی چې اضافت د مصدر فاعل ته نو بیا به معنا دا شي چې لا تجلوا دعاء الرسول مگر زوی بلل د پیغمبر مگر زوی بلل د پیغمبر پخپل منس کی
پشان د بالنې د باز تاسو نه بازو لره لکه څنګه چې تاسو یو بل تاواز کوي چې و فلانیه نو دسې به پیغمبر ته आवाज نکي دسې به پیغمبر ته आवाज نکي یعنی مطلب دا دی تاسو یو بل تاوازونه کوي چې او فلانیه نو پیغمبر ته یا محمد نه وای ابن کثیر زاد المسیر ابن جریر اغه ټول دا معنا کوي چې لا تقول له یا محمد ورته مو وای ځکه دا بی ادبی ده د پیغمبر خدا صحابه کی د یو صحابین هم دا خبره ثابت نه ده چې هغه پیغمبر ته په یا محمد سره چغوالی سیوا د یا رسول الله ویل دي او خدام هغه وخت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سو هغه جام دی او موجودو نو یا رسول الله به ورته وی او یا محمد د صحابونه نه دی ثابت البته بعضی نوی مسلمانان چې هغه لا د ادب نه خبر نه دي دا غي نه ثابت دي هغه غریبانان لا نو خبر نه کاغي ویلې هغه جدا مسله دریم مطلب ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دلته کې د دعا نه مراد خیری دي نو به معنا داشي مگر زوی خیره د پیغمبر په خپل منځ کې پشان د خیرو د باز تاسو نه بازو تاسو یو بل ته خیره کوي کنه او د پیغمبر خیره ګورې د سینې دي هغه چې چا ته خیره کړی دي نو هغه الله سره تبا کړي نو د پیغمبر خیرو ته ګورې د سیمه ګوري لکه څنګه چې تاسو خپل منځ کې خیری دي تاسو خپل منځ کې خیره بیا قبليږي یا با نه قبليږي او د الله د پیغمبر خیره سکیږي هغه قبليږي څلورم دا دی چې دعا په معنا د حکم دی نو مگر زوی حکم د پیغمبر په خپل منځ کې پشان د حکم د باز تاسو نه بازو تاسو یو بل ته حکم کوي کنه چې ولکه دا کارو کا نو پیغمبر حکم د څه نه دی ګوري د پیغمبر حکم منل هغه واجب دی او لازم دی اب مانی لا تجلو دعا الرسول مگر زوی بلل پیغمبر خپل منځ کې په شان د بلنی باز تاسو نه بازو لرا قد يعلم الله الذين یقینا پی جنی الله کسان یتسللون چې خوېږي منکم تاسو نه لوازن زید پنایي تا یا لوازن په پټه بازي مجلس تراغله دي او هغه داسې خوېږي پرور باندې کش استوزي فلیحذر الذین ودریږي کسان چې مخالفت کوي ان امره د حکم د پیغمبر نه چې وبرسیږي دوی ته فتنه عذاب په دنیا کې امام مجاهد وای یا فتنتون ابن عباس به قتل به ورسیږي یا فتنتون مراد ابن کثیر وای نفاق و بدع دا سړی به منافق شي بدعتي وشي چې د پیغمبر د حکم نه سکه خلاف کوي یا به ورسیږي د عذاب دردناک په آخرت کې دعوت توحید اختتام د صورت الا خبردارین لله یقینا د الله د پاره هغه دي چې برکت دي قد یعلمو یقینا الله پویږي ما بغس انتم علیه چې تاسو یې باغی باندې باور چې دی واپس کولای شي الله تا خبر بکی دی لرا باغ چې دی کړی دی الله پریوشي باندې پوی دی امتیازات د سوره نور یو سورت ممتازو پاغه سلورو احکاماتو لسد الفحشاء دارنگی دویم صورت ممتازو په ذکر د اغا امور مانعو عن الزنا چې د بدکاری نه دی منکې هغه کارونه ذکر کړه دریم په واقع د بهتان عائشہ رضی الله عنها باندې کوم چې مخکې ذکر شو هدارنګي صورت ممتاز دی په ذکر د تفریق بین المؤمنین والمنافقین د منافقانو د مؤمنانو ترمنځ جدائی راوسته ده پنځم صورت ممتازو
په ذکر د مثال د مشرک او مؤمن او په ذکر د آداب باندې مخکې و آداب او درې وسو سوره فرقان 15م ده پس د سوره نور نه نزولا 200ختم ده پس د یاسین نه نازل شوه ده ربط او تعلق د مخکې سورۃ سره ده ها سوره نور کې رد د شرک اعتقادي دل ترد د شرک په برکات ده چې هغه مبدا د شرک پهلی ده سوره نور کې وې د منافقانو د صفاتو نه ځان وساتي دلته وې د مشرکانو د صفاتو نه ځان وساته یا سوره نور په اخر کې عظمت د نبی علیہ السلام اوس دلته کې زجر او زورنه دراغه چا د پاره چې د پیغمبر پوری مسخره کوي او هدارنګي دغه خلاف کوي سلورم اسمی ربط ده آغا داده چې نور قلوبنا بنورک الذی نزلت به الفرقان یا نزلت به الفرقان آغا نور چې تا په فرقان را لګل ده پاغه باندې زمونږ زلونه سکا آغا منور کا هانوزکا فرمایي دعوت صورت نه په د شرک په برکات دا ثلاث مراتین درې ځله ذکر کړي 1 نمبر آیات کې وایي تبارک الذی او به په 10 نمبر کې وایي تبارک الذی ان شاء به په یوش پیتم کې وایي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا درې ځله ذکر کړي فرقان تزکوي چې اول کې فرقان راغله برکت وایي ستا ثبوت الخير الالهیه دا د الله د طرف نه یو خیر دی مدارک وي زیادت ته وي روح المانی وي هو خیر الهی ابن قیم وي هو النماء والبقاء في شيء مع الخير زیادت دی باقی والے دی په یوسس کې سره د خیر نه دی تسوي برکت وي امام راغب وي هو کلمه هي کلمه تعظیم لا ينبغي لاحد الا لله برکت کلمه د تعظیم دا د الله نه علاوه د بل چا د پاره مناسب نه ده سورت کې 15 عقلی دلایل لی 15 کې سړی ځوانيږي فرقان زدکا ځوان بشي تبارک الذی نزل الفرقان برکت والا دے غزا چرا لے گلے دے فرقان فرقان آغا چی کم دینو الفارق بین الحق والباطل چاغا جدا کون کے دے پما بین د حق او د باطل کی دارنگی فارق دے پما بین د حلال او د حرام کی الفارق بین فارق دے جدا کون کے دے پما بین د الہی حق او الہی باطل کی الہ او باطلو کی دا الله او د مخلوق ترمنځ فرق راوي الا عبدی بخبل بنده باندې د صد پار راغله دي ليكون للعالمین نذیر او دا یو دلیل شه د دې لپاره چې شي د پاره د مخلوق یې رون کې دویم دلیل الله اغزاد له ملک السماوات والارض چې داغه د پاره اختیارات د برکت دي دریم دلیل ولم يتخذ ولدا او نید نیولے اولاد ولم یکن له شریک فی الملک او نشتره د الله د پاره صدر په بادشاہي کې سو او سلورم دلیل وخلق کل شیء پیدا کړي د هر یو شی نو په قدره تقدیرا په اندازه کړي د دلرا په اندازې سره ګور پشپغو طریقو باندې رد شرک دی او بیا شپږ اعتراضات په قرآن او شپږ اعتراضات په پیغمبر خدا شپږ اعتراضات په پیغمبر خدا
او شپږ مخکې دلایل شپینځلس دلایل دي او اتلس پکې څه دي اعتراضات. نو اتلس او دارنګې چې کم دی نو پنځلس دا درې شو ستاسو درې دېرش شو ستاسو په کلي کې 33 دي جوړ شو. ښه خلک وایي شلې نه کړه اوس دې 33 ته ورسوله. واتخذوا من دوني آلهة دا شپږو طریقو باندې جوابات او رد د شرک نیولې د دې سوا د الله نه آلهة مددګاران یو لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نشي پیدا کوله هیڅ شی او دی پیدا کړی شوی دی. مخکې رته ویل کنه حج کی چې مچم نشي پیدا مچ خلاصه کې چې د مچ نه ساده استلی نشي. جو خود محتاج ہے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا چې په خپل د بل محتاج دی دا غنه څنګه امداد غواړي. وهم یخلقون او دی پیدا کړی شوی دي. نو دویم ولا یملکون لانفسهم او ندی مالکان د خپل ځانونو د پاره ازوران د zarar خپل ځان د پاره د zarar مالک نه دی. مستانه بس zarar لري چې د ځانه zarar نشي لري کوله. دویم ولا نفع او نه د پایدې خلقو ځان خلق یول ځان دی بیا جهان له خلق ځان له مطلب پیدا ګوري کنه. نو دلته وایي چې ولا نفع ځان له پیدا نشي کتلی نو تعالی به صدر کی. څلورم دا دی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ندی مالکان موتن د مرګ څوک مړ کولی نشي چاته ټکر نشي رسولی. پنځم ولا حیاتن او نه چې کم دی نو د ژوند ولا نشور او شپږم نه د راپورته کولو. شپږ طریقو باندې رد د شرک. اوس یو درجن اعتراضات واوره شپږ په پیغمبر باندې او شپږ په قرآن باندې. اول دا شپږ په قرآن باندې دی ګوره ها. وقال الذين كفروا ویل به کافرانو ان هذا الا افکو نه دی دا قرآن مگر دروغ دی. یو اعتراض کافرو به ویل دا څه دی دروغ دی. دویم داسې دروغ دی چې افترا او د ځانې جوړ کړي دي. دریم اعتراض واعانه علیه قوم آخرون مدد کړي د سرا په دی باندې نور قومونو نور خلقو مو امداد کړي دی یوازې په خپل نه دی جوړ کړي. الله وی بقا جاء ظلم و زورا یقینا دی راتلکه ظلم او دروغ وتا. څلورم اعتراض دا وقالوا اساطیر الاولین ویل بده قصې دړم بنو دي اکتتبها چې دی لیکلی دي. دا پنځم ځان لیکلی. او شپږم پیتم لعلی بکرة واسویلا دا لوستل شي په د باندې سبا او بیگا د تلوستل شي وغه یاد یو بیا په موږ باندې سوره یاسین په خی. صحیح را جواب وی مکه میرا ته ویلو بار بار چې 100 سنهار کې ایک وار لوهار د زرګر سل گزارا او د لوار یو گزار دی. قل پیغمبر انزله الذی را لګلې د اغازات یعلم سر فی السماوات والارض چې پویږي په پټو باراو کتا انه کان غفور الرحیم یقینا د الله تعالی بخون کې او مهربان. اوس دا پر رسالت باندې اعتراضات شپږ. وقال ویل بد مال هذا الرسول سدید پیغمبر لا یاکل الطعام چې خوري طعام خوراکونه کوي کدا پیغمبرونو خوراک به نه کو. دویم ویم شي په لسواق او ګرځي په بازارونو کې دې په بازار کې ګرځي نو زکه نمن او درېم اعتراض لولا انزل الیه ملکون ولې ناراضی د ملائکانو شدید د سرا نذیر يرون کې. صحیح ده په کاردار چې ملائکه راشي او دا پیغمبر دی وې منئ وې دا یو د تور او دا بل د ما یارو خیر راوړ ایماندارو عجیب کار دی. خیال دې کنه نو دی وې ملائکه راضی ملائکه دی راشي او هغه دی وې چې دا سړی څه دی پیغمبر دی نو موږ به ومنو. او یلقا الیه کنزون څلورم اعتراض
یا دې وغورځولی شي ده ته خزانه په کار ده چې ده سره خزانې وي دی لفنګ دی څه دي ورسره غریب دی جونګړه چوپړی کې اوسېږي دا لاسکې او تکونو له جنتون یا دې شي د ده دپاره باغ چې خوراک کوي د هغې نه کاردار چې د باغونه وي میوې وي نو موږ به منلو نو د سره څه دي چې دی موږ ومنو نو موږ له به څه راکړي دا یو جنتونه دي ولته باغونه دي نو د سره دنیا کې باغ نشته نه هلته به ځي شپږمې پې فتوا وکړه وقال الظالمون ویل به ظالمانو تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي چې جادو پې کړی شوی دی انظروا ګوره کیف ضربوا لک الامثال څرنګې بیانوي تاله مثالونه دا جواب شو فضلوا گمراه دي فلا یستطیعون سبیلا طاقت نه لري د سمې لارې جواب د اعتراضاتو تبارک الذی برکت والا د هغه ذات او دویم ځله دعوا برکت والا د هغه ذات ان شاء جعل لك خیرا من ذلک که وغواړي الله تعالی وبګرځي ستا دپاره غوره د دینا چې هغه څه شی دي دلته به څه بنګلۍ او دلته به څه کوري پاتې کېږي به دنه د جنت دا به درکي باغونه چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه ولې وبګرځي ستا دپاره بنګلې بل کذبوا بالساعة بلکې دې دروژن ګڼي قیامت لره تیار کړی دی موږ عالمان دغه چا دپاره کذب بالساعة چې دروژن ګڼي قیامت لره صحیح راګرمورو اذا رأتهم کله چې ویني دا جهنم هم د خلکو لره رأت کی ضمیرو چاته دی جهنم کې ځکه جهنم مؤنث دی که نه خبره پوه شوې او هم کې ضمیر چاته دی د خلکو ته چې دا جهنم دا خلک ویني نو جهنم به ورته دومره غوسوي چې دا بړارې به کوي پوه شوې من بعیدین د لرې نه من مکان بعیدین د ځای لرې نه سمعوا لا تغیظا وابورې د دې دپاره تغیظا غوسه و زفیر او چنګارې او کله چې وغورځولی شي د دې جهنم نه مکانا ضیقا ځای تنګ ته مقرنین او تړلی شي بیداو هنالک صبورا راوببلي په دغه وخت کې څه شي هلاکت لره الله به وایي مه رابلئ نن ورځې هلاکت یو رابلئ هلاکتونه ډېره قل ویه پیغمبره ذلک خیرون آیا دا غوره دی ام جنت الخلد التي که جنت د همیشوالي هغه وعد المتقون چې وعده شوي د متقیانو سره کانت لهم جزاء و مسویرا د دې دپاره بدله او و مسویر او ځای د ورتللو د دې دپاره په دې کې چې دی غواړي همیشه به یې کان علی ربک د ستا په رب باندې وعده مقرره و یوم یحشرهم او باره چې الله به راجمع کړي دي لره هغه چې دی بندګي کوله سوا د الله نه فیقول الله به فرمایي انتم اضللتم عبادي دغه معبودانو ته به وایي الله ښه نو ګټو ته خو به نه وایي که نه د دې وجې نه عام مفسرین ذکر کوي امام مجاهد وایي چې من الانس والجن والملائکه والمسیح والعزیر مراد د دې نه څوک دي انسانان دي جنات دي ملائکې دي عیسی علیه السلام دی عزیر علیه السلام دی هغه به الله روبلي او بیا فرمای چې وهو قول الجمهور ګورې دا د جمهور قول دی د چا قول دی جمهور قول صحیح ده مدارک موی مراد نه ملائکه د نیکان بندگان دي دارنګ ولایت په حق ما یعبد الانسان آیات دا چا باره کې د چاغې د انسانانو عبادت کوي د پیریانو د ملائکو د انبیاو د اولیاءو او داسې نور قبرونه سراج المنیر وی قرطبي وی بحر وی باری محیط او روح المانی دا ټول دا خبره څه دی هغه ذکر کوي نو یوازې بوتان مراد نه دي صاحبه انتم اضللتم عبادي تاسو ګمراه کړو بندگان زما هاولای دا کسان ام هم ضلوا السبیلا کنه دې ګمراهو د سمې لارې نه قالوا اغي بوي دا نیکان بندگان بوي سبحانك پاکی د تعالی را ما کان هم بغیلنا ندا مناسب زمنګ لپاره ان تخذ من دونک چې ونیسو سواستانه من اولیاء سوک مددګارانو ولکن متاتهم لیکن تا فائدہ ور کړي و دي ته د دې پلارانو ته حتی تر دې پوری نسو ذکر اچي دي ير ک قران لرا دا خدا مالدار پیدا کړو مالداران د مالدارو د قران سره سوی مدان پوښ وکنه هغه تعالی 15 غنټه درس تکینی دا غوچته د غریبانو کار دی وکانو قوم بورا
او دې قوم چې کم دینو هلاک شوی او تبا شوی فقد کذبوکم یقینا دې کذبو کې دا ضمیر د وو چې دی نو دا چې کم دینو معبودانو ته راځي دی او کوم عابدینو ته نو معنا بداشي فقد کذبوکم یقینا دی دروجن کړی تاسو اے عابدینو تاسو ویل چې دی مونږ ته ویلو چې زمونږ عبادت کوی کنه نو اوس په تاسو دروجن کړلای بما تقولون هغه چې تاسو وایي فما تستطيعون تاسو به طاقت نه لرئ سربن د تختیدلو د عذاب نه چې د عذاب نه و تختی یا د اوریدلو د عذاب نه چې عذاب د ځانه واړوي ولا نصرون د مدد او چا چې شرک وکستا سنا او بس کو بد باندې عذاب لای و ما ارسلنا جوابات د اعتراضاتو هغه 7 نمبر آیات سره لګي چې ول پیدا څنګه پیغمبر دی چې خوراک کوي او بازار کې ګرځي جواب چې ار یو پیغمبر چې راغله خوراک یې کړي ار یو پیغمبر چې راغله د ضرورت د پاره بازار کې ګرځیدل د سبا کوي و ما ارسلنا قبلک او ندی را لګلې موږ مخکستانه من المرسلین در را لګلې شونا مگر دې به خړلو توغام او ګرځیدل په بازارونو کې او ګرځول موږ بازستا سنا د پاره د باز فتنه امتحان اتصبرون ایتا صبر کوي او کنا و دې رب استالیدون کې وقال الذين لا يرجون لقاءنا ویل با کسانو چې عقیده نه ساتلا زموږ د ملاقات ولن نازلېږي په من باندې ملائکه او نرى ربنا یاد وینو خپل رب الله دې را تزانو خي یا دې ملائکه راشي چې دا پیغمبر دی وې منای الله ویل قد استكبروا یقینا دې تکبر کوي په خپل نفسونو کې وعتوا عتوا كبيرا او دې سرکشي لویا یوم يرون الملائکه الله وی کوم ملائکه دی ولې دلنو غریبیا به کاروانی ښا یوم يرون الملائکه پاغور چې دی ویني ملائکه لرا لا بشرا یوم اذن نبی خوشحالی په دا ورځ د پاره د مجرمانو ويقولون هجرا محجورا اوای بدای هجرا محجورا صحیح ده یو مطلب داري چې دا ملائکه به د کافرو ته وایي علامه زهاک معنا کوي دا ملائکه چې دی دا به کافرو ته وایي چې حجرا محجورا اے حراما محرما علیکم ان تکون لکم البشرا پتا سبحانه دا حرام ده چې تاسو له دې زیری تاسو له دنیا کې زیری نشته دی ټیک ده کنه یاد غشو یادا د امام مجاهد وایي چې دا ملائکه به کافرو ته وایي چې پتا سو دي حرامي ان تدخلوا الجنه چې تاسو جنت ته څه شي دانه نشي ځکه په کافر مشرک باندې جنت څه دی حرام دی دویم قول لاره زاد المسیر لیکل دی چې دا مشرکین کله عذاب ویني کنه د قیامت پر ځبانی نو ملائکه ته وایي چې موږ پناه غواړو چې موږ له تکلیف راکړي دا عذاب رانه منع کوي دا عذاب رانه بند کوي بند متواچوي پوښ وکنه نو دوی به ارمانونه کوي و هجر ماجورا وای بدی هجر ماجورا بندي وی د عذاب بندې دلو سره وقدمنا الى ما عملوا کته دې خډیر کارونه کړي په دنیا کې الله وي موږ بقصو کو اغه ستا حج دې کړي دې من عملین د عملنا او به ګرځو دې لره حبا انګړ منصوره الوزول شوي اصحاب الجنه جنتیان په دغرض باندې خیر غوړی مستقره په زید اوسېدلو واسنو کېسته وي مقیلا په آرامګاه کې آرام به مزید دی ويوم تشقق السماء اثبات د قیامت پاورز باندې چې وشليږي اسمان بالغمام من وجه الاتيان الملائکه کالغمام یوم نذا چې دا ملائکه به دومره را رواني لکه د وریځې په شانتي نو اسمان څه دی هغه به وشليږي یا پاورز باندې چې وبشليږي اسمان بالغمام پراختلو د وریځو سلام ونزل الملائکه تنزیلا او راکوزی بشی ملائکه په راکوزی دلو سره الملک یوم اذن الحق اختیارات په دغه ورځ باندې حق دي د پاره د مهربان او د داورس په کافرانو عسیره ډیره سخته و یوم یعز الظالم هغه ورځ چې چک بلګي ظالم په خپل لاسونو باندې امام قرطبي وي ار ظالم ته مراد دی ښا
او وای بده یا لیتنی های افسوس دې اتخذتو چې ما نیولې و د پیغمبر سره سبیل لار پیغمبر په لار تلو نو څنګه بخوا یا ویلتا های افسوس دې لیتنی کاش کا چې زه لم اتخذ فلانن خلیلا چې نمیو نیولې پلانې په دوستۍ سره پلانې را سمال ګرو دا نو مینه یا زاره چې ډیر به ته غوسې دا نوم په سړی باندې کله کله بیا بدلی پوښ وکنه نو زکه و چې پولانن خلیلا یادار چې پولانن نکیره ذکر کړه اشاره ده د خبره ته چې عام دوستان چې کم دوست استاد تباہی سبب ګرځیدل او ته چې کم ده نو سده هغه تباہ کړي پوښ نو هغه بسیو هغه بدغه وی چې لم اتخذ فلانن خلیلا چې نیونی ولما ما نونی ولې پلانې او دوستۍ سره صحیح ده کنه الله اکبر کبیره بس بیا پیغه شعرونه ولګاو کنه چې دور شود از اختلاطی یا رب ټیک شو او یاري بده بدتر بود از ماری بده او بس ور پسې زمخ کې خان ځکه زما مریم اجازه نه کوي پتہ نه لګي سکال مری اجازت نه کوي مری وی گزاره کوا سکال والله عالم چې سوجد نور کل بدوي مری بټی کوا یا په کیمرا غلې دې دل اقدو په کار می هاي لقد اضلني عن الذکر یقینا اړولې دې مال را د قران نه ذکر نه مراد قران چې د قران نه من کړو ما د سمل غره مې راځمړې کی غب شپ لګو یارا اوس ګاډ دي داخله پوښوي بعد ازجانی پس دا غنه چې ما تراغه او د شیطان د پاره د انسان خذولا شرمون کې وقال الرسول یو مطلب داري چې په دنیا کې به پیغمبر دا رپورټ کوي او سو کوئی چې نه قال په معنی د یقولو او بوئے پیغمبر اے زمارا با دا قیامت پر ازمان ان قوم اتخذوا هذا القرآن یقینا قوم زماجده نیولیو دے قرآن لرا محجورا پر خودلے شوی محجورا گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا قیامت پر ازمان دی د قرآن د پری خودون کو خلاف سکی رپورٹ کی او دلته کم که تاسو ګورئ چې سړی د حکومت خپل سړی دی نو د هغه رپورټو ډېر خطرناکي ښه د هغه رپورټو خطرناکي سیوه او د هغې وجه دا ده چې د هغه خبره خلک هغه چې کوم دی نو مني رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې څه دی هغه چې کوم دی نو ډېر نږدې دی نو چې ډېر نږدې دی نو الله رب العالمین به د هغه رپورټ څه دی هغه هم ګورې اخلي پوه شوې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم به رپورټ درج کړي او وی زما د قوم قرآن پرېښی دی په بل چا به نه کوي ګورې ښه ان قوم اتخذوا یقینا قوم زما چې دی دا قرآن محجوره پرېښی به د قرآن پرېښودل څه دی حافظ ابن کثیر ذکر کوي وی وترک العمل به من هجرانی قرآن باندې عمل نه کول دا هم د قرآن پرېښودل یو خداش دغه خبره حافظ ابن کثیر مدارک اغم ذکر کوي چې ګوره وترک تدبره وتفهمه من هجرانی په قرآن کې قرآن الله د سوچ او فکر د پاره را لېږلی قرآن کې سوچ او فکر نه کول دام قرآن پرېښودل دي دارنګې وترک تفهمه من هجرانه قرآن کریم هغه چې کوم دی نو په هغې باندې قرآن الله د پوهې دپاره را لېږلی دی چې په دې باندې ځان پوهه کړي
نو چې ځان دې په پوهه نه کنو دام د قرآن سدي پرې خودل دي. دا مدارکم وی حافظ ابن کثیرم وی دارنگی وترک تصدیقه من هجرانی دا قرآن کریم تصدیق نکول دام دا قرآن سدی پری خودل دی. علامہ خازن هم دقا خبر ذکر کی چی محجور من متروک العمل لم یعمل بما فیه دی قرآن کی چی سونو دی پی عمل نو کرے لم یعمل بما فیه چی دی پی عمل نلے کرے پا آغا چی قرآن کی سدی نو دا دا قرآن سدی پری خودل لی خازن وجه. دارنگی علامہ قاسمی یو بلا خوندور خبر کئی اغوی و ترک الاستشفاء به من هجرانی علاجو نکای پا ڈاکٹرانو گرزی پا دامگرو باندے گرزی قرآن باندے زان لغ علاج نکای نو دام بوی قرآن سدی پری خودل دی. قرآن کی دوان علاجو نشتا دی اغا علاجات چه اغا بدنی دی او کم روحانی دی دوانو علاج پا کشتا دی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کئی رپورٹ کی اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں کی کیا دم تھا اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں کی کیا دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا وہ اخپلو لوٹ کلمات د پردو نسه گیله ده او زما کشتۍ و هغه ځای ډوبه شوه چې کوم ځای اوبه کمې وي نو ګورې دا د خپلو نه څه دی گیله ده د خپلو نه گیله ده د مسلمانانو نه گیله ده یا خدا توبه بین اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں کے کیا دم تھا میرے کشتے وہاں ڈوبے جہاں پانی کم تھا وَكَذَلِكَ دارنگی جعلنا لِكُلِّ نَبِيِّنَا گرزولی دی منگ دار پیغمبر دا پارا دشمنان دا مجرمانونا کافی دے رفستا ہدایت کا ان کے نصیرہ مدد کا ان کے امدادی. وقال الذین کفروا والکافران لولا نزل علیہ القرآن ورن نازل لیش بدبان قرآن جملتا واحدہ پیوزل دا لگ لگ چرادی پتہ لگی دزانے جوڑی پیوزل لاغلے من بمنلو. جواب کذالک دقرانگی لنثبت بی بوارکا د دیر پارا چې مضبوط کو بده باندې زلستا دا لګ لګ زکه درکو چې رو رو مضبوطیږي که په یو ظلم را لګلو خو غر وطن شټینګي دي. ورت الله ترتیلا او منګه لولو دی لرا په دمه دمه باندې وضاحت سره بیان ولایتون کبه مسلینا راتل کې تا تا په سوال باندې په اعتراض باندې په شبهه باندې الا جنا کبلاقی مگر من راتل کو تا ته په جواب چې دوی اعتراض کی جو منگا جواب کو ابن جوزی مانا کئی دارنگی سراج المنیر وی. واسن تفسیرا او خیست وضاحت آکسان چراجا وکلشی پا مخونو باند جہنم تا دا کسان دیر ناکار دی پا اعتبار سے گمراہ دی دلارینا ولقد آتینا دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا یقینا ورکڑا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب گرزولو منگ دا سر رور دا حارون علیہ السلام وزیرہ معاون او امدادی اویل منگلال شهید واړه قوم ته چې دروځنی ګڼلی آیاتونه زمونږه نو وقف کی خبره غونډه پټه ده خفه ذهبا وکذبا فذهبا دوانه شو لاړه وکذبا د دوانو تکذیب وکړه شغټوله قصه په قصه ده پټه ده نو پدمرنام تدمیرا هلاک لمن دی لرا په هلاکولو باندې قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسل کله چې دروژن وګڼه پیغمبرانو لرا نو ډوکړه منګ دی لرا او ګرځول منګ دی لرا د پاره د خلکو نه تیار کړه منګ د پاره د ظالمانو عذاب دردناک وعاد و ثمود واهلكنا عاد و ثمود هلاکړي منګ عادیان او ثمودیان
و اصحاب الرس او خاوندان د کوی سو کوی دا د شعیب علی السلام قوم دی قتاده وای سو کوی دا قوم دی چې د خپل پیغمبر کوی ته ورسوله و سو کوی دا اصحاب الاخدود دی سو کوی دا قوم د صاحب یاسین دی وقرون بین ذالک کثیرا او کلی پمند دې کې ډېر وکلن ضربنا له الامثال او ټول بیان کړو موږ دې لپاره مثالونه او ټول هلاک کړو موږ په هلاکولو باندې ولقد اتول القريه التي یقینا دې رات کړو پاکلی باندې هم ترت مت رسوي چې باران په شو باران ناکارا فلم یکونو يرونها آیا نویني دې لرا بلکې دې امید ساتي نشور ادرا پورته کېدلو تسلی کلا چې ویني تعالی رایت تخذونک ننی سی تعالی را مگر پټوک باندې او د تحقیر د پاره وی اسم اشاره د پاره د تحقیر هاذا الذی دا سره باس الله رسولا چې را لګل دی الله تعالی استاد ولی نور ته نه ملاوي دل چې دی را لګ ان کا یقینا قریب دال یذلون عن الهاتنا چې واړې منګه د خپل خدایانو نه لولا صبرنا علیها کچری من پدی باندې مضبوط پاتې نشو زردا چې دی په یشي کله چې ویني عذاب من ازل سبیلا چې سوق د گمراه د سملارینا زجر په شرک ارایتا خبر را کا من اتخذ الهو هغه سو چونی سي الهو هواهو الهو هواهو یعنی هواهو الهو د خواهش نه څه جوړ کې اله چې خواهش وته سوې جوده هغه کوي یاد را چې ونی سي الهو هواهو د خواهش مطابق کله دا قبر د خواهش وي دی قبر عبادت کو بیا د بل قسم چې مشرکان کو یو کان عبادت به کو چې دا غینه متبل کوله میلاو چې بیا به داغي عبادت شروع اب انت تكونوا علی وکیلا آیت په دې باندې سیموار آیت خیال کوي چې زیاده دین اوري یا پويږي ندی دی الا کال العام مگر پشاند سارو دی په عدم الفهم بنه پويږي څنګه چې ساروی نه پويږي نو داس دی هم نه پويږي نه ساروی خده هغه د خپل مالک سره تابعدار دی خدای د مالک تابعدار نه ده بل هم اضل سبیلا بلکې دی گمراه دي د سملارین عالم تر تنګوري لا ربک خپل رفت دي کې په مد ذللا سرنګي وړولې د سوري لرا کچري ګرځول کچري خوغه شوا ګرځول به دل را ساکنن دائما همیشه بو یا به ولاړو نور باندې راته او بیا ګرځول د منګن ور پدی باندې نه ښا ثم قبضنا الینا به راکا گزانتا پر راکلو آسانو بل دلیل الله آزاد چې ګرځولې دا ستاسو د پارش په لباسن پټون کی یا آرام د پاره دا و نو مسباتا خوب د پاره دا آرام ګرځولې د اورات نشورا د پاره د کار کسب را پورته کېدلو بل دلیل الله غزا د ارسل الرياح چرالیږي بادونه زیره مکه د رحمتنا اور علی ګوم د برنو بو طهورا پاکون کې پاکي د دې لپاره چې تازه کو په دې سره خاروچ ونسقيه او وبکو په دې سره د هغه چانا چې موږ پیدا کړی ساروی او انسانان ډېر دا په وبکو خړو بوي ولقد صرفناه یقینا منګه بار بار بیان کړی دی منګه دا قران په مند دی کې یا دا باران په دې باندې بار بار رلیګو د دې لپاره چې دین نصیحت قبول کی انکار کوي زیات د خلقنا الا کفورا مگر د کوپر نه کوي تسلی کچره زمونږه خوغه شوا لبعثنا فی کل قريه نذیرا خامخا موږ لګلو پارو کلی کې يرون کې تابعداري مکو د کافرانو وجاهدهم به او جهاد کا د دوی سره به په دې قران بالقران پس سره په قران ابن کثیر قرطبی قاسمی شوکانی روح المانی ابن جریر دا ټول وای چې د به ضمیر چاته راځي دی قران جهاد کا د دې سره په دې قران جهاد لوی او دې ته جهاد کبیر وی ولی د هغه جهاد ثبوت هم د چانه دی د قران دی نو ځکه دا جهادي کبیر دی بل دلیل الله غزا دې چروان کړي دي دو دریابونه عذب فرات دا یو د خوګ خالص فرات من خالص دی یا فرات من تند ماتون کې دی چې برابر وبدي کنه وهذا ملون جاج او دا بل مال گجن دے تریو تریخ تراویو بدی او گرزولی دا پمامه ندی دوانو کی بردا خان پردا و حجر ماجور او بن کلک
یو بل باندې د اوبه نه ورځي، خړې به یو طرف ته روانې دي، سپینې بل طرف ته روانې دي، تراوی یو طرف ته خوږې بل طرف ته روانې دي، یو بل باندې نه ورځي. دا د الله قدرت دی. بل دلیل الله ذات دی چې پیدا کړي د اوبو نه بشر انسان، ګرځولې دا د ده دپاره نسب وسیره نفس خرګنۍ، یا ګرځولې د ده لره ذا نسب و ذا سحري، نسب والا او خرګنۍ والا. دا یې په نعمتونو کې څکه شمار کړه چې دا لانجماران هم څه دي، دا هم ګورې د خدای نعمت دی. ها وکان ربک قدیرا، کله کله زحمت شي او دی رب ستا قدرت والا. ویعبدون من دون الله، دومره کارونه الله کوي، مشرکان بیا هم د غیر الله عبادت کوي. زجر په شرک، بندگی کوي سوا د الله نه، د هغه چې پایده نه ورکوي دي ته او نه ضرر ورکوي دي ته، او دی کافر علی ربه، په مخالفت د رب کې ظهیره امدادي د شیطان دی. الله اکبر. یا دا دی کافر رب ته ظهیره شاکون کی، الله ته شاګر زولې ده. وما ارسلناک ندر علیک موږ تعالی را الا مبشرا، مگر زیر ورکون کې او يرون کې. قولوا پیغمبره ما سلکم زنوالم تاسو نه په باندې باندې مزدوری مگر د چا چې خوښ شي او دې ني صرف تا سبیل لار نو دې کی. وتوکل علی الحی الذی، توکل وکا په جمدی غزا چې مرګ په ناراضي. توکل دا غوي. ها الفتح ربانی کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه ذکر کوي ځکه خلک ورپسې غریبانه پسې رستو گاډرې کیږي کنه چې هغه دا ویل او دا ویل دي. هغه فرمایو المعتمد علی المخلوق کالقابض علی الماء، سورۃ الرعد کې تفصیل ویل چې په مخلوق باندې اعتماد کوي کنه وې دا داسې دی لکه اوبه په موټي کې رانیسي، نو برانیولې صحیح ده. الفتح الربانی 125 صفحه باندې وای المعتمد علی المخلوق کالقابض علی الماء، او به وته خیره کوي په 105 175 کې وای ملعون من یثق علی المخلوق، ملعون من یثق علی المخلوق، لعنتی دې هغه سړی چې دې اعتماد کوي په چا باندې؟ په مخلوق باندې. نو توکل په الله پکار دی علی المخلوق. وسبب بیان پاکی بیانوا سره د سنا د الله کافی دی به دا الله تعالی بذنوب عبادی په ګناونو د بندګانو باندې خبردار. بل دلیل الله ذات چې پیدا کړی برکتا چې په مان دي کې پیسته دی ایامین په مقدار د شپه ګورادو کې به برابر شوی دی پارش. الرحمن من هو الرحمن، دقه د مهربان بادشاہ. پس البی خبیرا یوم ندالا پس ال عنه به په معنا ده عنه ده تو پوسو کانو په بار د الله تعالی کې خبیرا د خبردار سړی نه چرته خبردار وای کنه نو داغه نه د الله باره کې څوکا ته پوسو کا نو هغه وتا ته خبردارې در کې د رحمت د الله تعالی. صحیح ده. یا پس البی خبیرا سوال کو د الله نه خبیرا چې هغه خبردار دی، هغه سره خبردار دی. او د الله نه علاوه چې کوم دینو لا یعلمون دی ګوري لا یعلمون الغیب. یا مدارک یو درې معنا کوي پس البه سوال کوا پدی نوم باندې به من پدی نوم باندې د رحمان د نوم چې دی ښا خبیرا د چانا د خبردار د کتابیانو نه. ځکه دی ویل کنه چې مر رحمان څوک دی دا هم نه پیژنو. ها رحمان وای مونږه نه پیژنو. نو وي تاسو وکړه کتابیانو نه کلا چې ویل شي تا سجده وکړه مهربان بادشاہ ته قالو دی ومر رحمان څوک دی مهربان؟ ها رحمان د یمامې دی او کنه چرته بل رحمان دی. انس چودو ایمن سجده وکړو لما غتا تا امرنا چې تمنګ ته حکم کې زیاتې دي لره نفرت. امام قرطبی ذکر کوي د سفیان ثوری رحمه الله قول اغه وی الہی زادنی خشوعا
کما زادا اعداک نفورا الله مال خشوع سیوا کی لکه څنګه چې دشمنانو له نفرت سره سیوا کړي دي وزادهم نفورا تبارک الذی دریم زل دعوا برکت والا دی غزا چې ګرځولې دي پاسمان کې بروجن ستوري یا بروج پړاوونه لاري او ګرځولې له پدې کې سراجان وقمر منیرا دیوا چنوار دی کنه او سپوږمۍ منیرا روخانه چغه لګا ده لګا روخانه ده او سپو دغه انور سره ډیر روخانه بل دلیل الله غزا دې ګرځولې د شپه ورځ خلپتان یو بل پسیرات لونکي چا چې اراده ای ذکرہ چې نصیحت واخلي یا اراده وکي شکورا د شکر وستلو او عباد الرحمن یو درجن صفاتونه درې دیش خبرې مخکې شوی ښا او درجن ورپسې ورولنو 45 شوي څو شوي چې توې 45 ښا دا صرف په یو صورت کې وي بندگان د مهربان بادشاہ کسان دي يمشون علی الارض چې ګرځي پزمکه باندې هاونن تابعدار یوماندار لا يمشون لفساد ولا لمعصیه د معصیت او ګناه د پاره نه ګرځي د فساد د پاره نه ګرځي هاونن تابعدار یا هاون عاجزی توي عاجزی سره غیر متکبرین په تکبر سره نه ګرځي دویم صفت کلا چې خبرې کوي د دې سره جاهلان قالو سلاما وایوتا سلاما السلام علیکم لاړو شي ها یا سلام صحیح خبر ہوتا ہے قالو سلاما والذین کسان دی یبیتون علی ربهم دریم صفاتو چشپته ری ربتا په سجده او په ولاړه صحیح ده کنه الله الله په سجده او په ولاړه باندې الله تاسو د شپته ری شاعر وای امنا جبونك ان تذوق مناما وزر الدموع على الخدود سجاما منکا سترګې دي د خوب وای مسکه ډېر خوب نه وای مکه صحیح ده او بیا وای توي کا اوخ کی په اننګو باندې ډېرې ولې وعلم بأنك ميت ومحاسب وعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سقط الجليل اقام پویا شتب مړکیږي تاسو سره وګورئ به حساب کیږي اسنه چې الله غوسه کی همیشه غوسه الله نه کی لله قوم اخلصوا في حبه لله قوم اخلصوا في حبه رضي بهم واختصهم خداما د الله لپاره څه قومونه دي چې د خپل محبت لپاره سدي خالص کړي دي او الله د دې ناراضي دی ځان له خادمان ګرځولې دي قوم اذا ما جن سلام عليهم باتو هنالک سجدا وقياما دا سه قوم دې چې کله په تیار راشي کنه نو دی بیا په سجده او په ولاړ باندې سده شپې تیرې هم سلبتون من التعب زمران هم سلبتون من التعب زمران لا يعرفون سوى الحلال حراما وای ټاپو خېټو والے غټي خېټي ندي ټاپو خېټو والا دي د وجه د ځان ساتلو نه خوار دي د ځان ساتلو د سره د سوال نه سوالونه نه کوي او خوار دي خوارنجي دي او نه پیجني سوال حلال حراما سوا د حلالو نه سوا حرام حلال پیجني حرام نه پیجني نو یبیتون لربهم سجدا وقیاما څلورم صفات داري دا کسان دي چې وای ربنا اصرف ورب واړه زمون عذاب د جهنم یقینا عذاب دې کان غراما دې لازم او همیشه ان سات یقینا دا بد مستقرن زائد آرام و مقام او زید اوسېدو والذین دا کسان دي دا بل صفات پینځم کلا چې خرچه کوي لم یسرفو زیاته نه کوي پناه کې نه لګي په ګناه کې نه لګي ولم یقتروا او کمه نه کوي د سنا د نیکی د لګولونه په نیکی کې کمه نه کوي
او په بدای کې نه لګي ښا. ابن عباس وی من انفق بغیر طاعت الله فهو اسراف. وی اسراف څه ته وی؟ چې په غیر د تابعداري د الله کې ولګي دي ته څه وی؟ اسراف. او څوک چې د الله د تابعداري نه بن کې وی پکې نه لګي ناغه ته اقتار وی. نو ولم یقتلوها صحیح ده کنه. دارنګي او چا چې د الله په تابعداري ولګول دي ته قوام وی. قرطبي وی ذهاب المال فی حمد و خیر ذهاب لا یقولون له ذهابا. ذهاب المال فی حمد و خیر تلل د مال په حمد او خیر یعنی دا الله په دیني چې ولګي نو ذهاب دا خو تلل دي د مال ولا يقال له ذهاب دي تتلل نو ویلي دا د الله په بینک کې جمع کیږي. استاد جیب نه لا څوک وی چې نه. سراج المنیر وی چې یزید ابن حبیب وی هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال. دا خلق دي چې د خایس لپاره جامې نه چي صرف د ځان پټول لپاره. ولا ياكلون طعام للذة او طعام د مزو د پاره نه خوري صرف د سر پاره د مړېدلو لپاره. وی په ما باندې کې قوامه برابر شپږم صفته داري آګه سان چې نرابلی د الله سره بل مددگار او نو وجنی نه پسغه دا وم صفت چې حرام کړی د الله تعالی الا بالحق مگر په قصاص. اتم صفت داري ولا یذنو بدکاری نه کوي چا چې وکدا کار یلقا ملاو بشي اسامه د سزا د ګنا سره دوجن بکلی شي د در پار عذاب یوم القیامت اور د قیامت باندې و یخلد بیا همیشه وي پدې کې موهانا سپک سپانو سپک بې پکی. ترغیب نیکو اعمالو ته مگر چا چې توبه وستلا ایمان راوړو عمل وکنه ک دا کسان بدلی الله تعالی سیئاتهم تکلیفونه د حسنات په خوشاله سره یا واړه ګناونه د دې په نیکو سره بد نمونه د دې په خونمون سره مخکې بد نوم وسه خونم شو. او د الله تعالی بخون کې مهربان چا چې توبه وستلا عمل وکنه ک دې راګرځي الله تعالی متابا پر راګرځي دلو سره کسان لا شدون زور. دا نه هم صفت ده چې نه حاضرېږي مجالسو د دروغ ته. امام رازی رحم الله کبیر کې وایي ارز یجری فيه ما لا ينبغي نامناسب کار پکې کیږي. نو هغه تسوي مجالس الزور د دروغ مجلس ته تا سره مناسب نه دی یا یو زید غتا سره د کې ناس ته مناسب نه ده. بعض یې نه دي کنه چلتا د عالم طالب د پاره ناس ته پکار نه ده. اتقوا مواضعتهم د تومت د زینب بزانه ساتي لار کوسو کې مود رہی ها. لا شدون زور هدارنګي سو کوئی د دینه مراد مشرکان او اختری دي عید میلاد النبی دي صحیح راکنه دا د هغه څه دي اختری دي کنه. سو کوئی مراد د غانو بجانو مجلس ته د شرک او د بدعت او د قوالی مجلس ته روح المانی وي. او کلا چې تیریږي بالله وي په دغه ابس کارونو مرو کراما نو تیریږي په عزت باندې. دا لسم صفات شو مطلب امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي یا دا مطلب دی یا خو په عزت باندې تیر شي چې څوک نه مانی. ظاهر ده تومتون اتقوا مواضع التهم حدیث دی. هو الذين كسان دی اول سما اذا ذکروا کله چې نصیحت ورکول شي پاتونه درابو نه پریوزی په دې باندې کاڼا وړاند آکسان چې وای دولسم ورا زمنګا حبلنا راکی مونږه من ازواجنا د بیبیانو زمنګا او د اولاد زمنګا قرۃ اعین یخواله دسترګي یخواله دسترګي یو سترګه پیخیږي کنه دوانه پکار وکله کله شریعت یو سی ذکر کې او بل په څه کې قیاس حدیث کې راځي کنه چې مسلمانه غسړې دې من سلیم المسلمون من یده ولسانه چې د یو لاس ته تکلیف نه سړی بچو نو کو په دوانه لاس یو خیر دی. دا مطلب وای په یو لاس په مسلمان نه کنه یاران وایو
وای ګوره عجیبه پروګرام خو داسې دی که نه عجیبه پروګرام چې په بعض دی څه عجیبه غوندې نوې نوې مسالې راوباسي که هلکه د رسول الله پیل دلته نه اخلي او د ابن مسعود صاحب قول اخلي پیل اخلي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن مسعود صاحب مصافحه کړې ده صحیح ده که نه نو نبی علیه السلام دواړه لاس ورکړي دي او عبدالله بن مسعود یو لاس ورکړی د عبدالله بن مسعود یو لاس یې په دې دواړو لاسو کې راګیر کړی دی داسې ټیک ده ورسېدي نو دی وایي ګوره مصافحه بلیت ده په څه ده بلیه په یو لاس ده نو زر به درته چلو کي که نه توره به ته هغه کې راوشغی لکه د الله بنده قرآن کله کله یا سنت کې یو څه ذکر کې خو مراد ترې نه څه دلته اعینین یو سترګه ده خو مراد ترې نه څه دي دواړه سترګې دي هلته المسلم من ید یو دی خو دواړه دې څه دي مراد دي صحیح ده دغلته کې د عبدالله بن مسعود دا خبره مني چې هغه مصافحه بالید کړې ده دا ته مني دغه ځای کې هلته کې په رفع الیدین کې د عبدالله بن مسعود نه مانی خیال دی رفع الیدین کې د عبدالله بن مسعود روایت دی چې رسول الله صرف یو ځل لاس دی اوچت کړی دی بیا یې نه دی اوچت کړی هغه ځای کې نه مانی عجیبه پروګرام دی که نه عجیبه خلک دی نو اعینین دغه مطلب دی وجعلنا للمتقین اماما وګرځاو موږ دپاره د متقیانو مقتدایانو یا امام په معنا د تابعدار د دې وجنا امام بخاری ذکر کوي لا یقر عین المؤمن من ایرا حبیبه فی طاعت الله وې د مؤمن سترګې نه یخیږي مگر دا چې خپل محبوب د الله په تابعداري ویني نو دې څه شي خوشاله شي چې خپل محبوب د الله په تابعداري ویني ښا اولئک بشارت دا کسان بدله کې باور کولای شي ریته بالا خانی بما صبرو د دې وجنا چې دې صبر کړو او ملاویږي په دې کې تحیاتن د ډالای سره و سلام او د سلام سره همیشه وي په دې کې اسنت مستقرن خسته زید اوسېدو ده او مقام او د پیشې ده قولوا پیغمبره ما یابو بكم ربي سکه پتا سو باندې رب زما اولاد او کوم ای یو معنا دا چې دعا په معنا د عبادت الدعاء هي العباده حدیث ولګوا صحیح ده او ما يفعل بخلقكم ما يعبو بكم ما يفعل بخلقكم سکه الله تاسو په پیدائش باندې لولا دعاکم که تاسو د عبادت لپاره پیدا نه وې نو پتا الله څه کول شهزاده پتا الله څه کول چې تا الله د عبادت لپاره نه پیدا کړي نو تا باندې به څه کول ما اسی د باندې د دنیا شرموله را شرموله خیال لري کنه د دې وجنا زاریات به سره ولګي 56 نمبر آیات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنا شوخه او تاییدم پیراغه ټیک ده کنه خجی الله اکبر کبیره یا ما یابو بكم یابو په معنا د باک باندې دی ښا او دعا په خپل معنا باندې ده به په معنا ده شي ما یابو بكم سپروا کې الله پتا سو باندې لولا دعاؤه ایاکم الی التوحید والاسلام کچری نو را بلل تاسو توحید او اسلام ته کتاسو الله توحید او مسلمانۍ ته نه را بللې نو به د باندې الله سفر وکوله پتن دریم نوښتلې ها ورسېدي لکه سوره اسراء 15 کې راځي بیا دا دغه ها درې معنا دا چې ما يعبأ په معنا د يفعلوا دي او بكم من بعذابكم دي او د دعا نه مراد دعا د غیر الله ده نو به په معنا د څه شي ښا چې ما يعبأ بكم څنګه الله په عذاب در کول استادو کې رب زما س الله استادو په عذاب څه کوي ولولا دعاؤكم الى غیر الله کتاسو غیر الله ته چغه نه والے نو الله د عذاب نه درکو او په دې باندې به ولګي سورې نساء 147 ٹھیک ده کنه 47 کې وای ما يفعل بكم ان شکرتم دا او امنتم وکان الله شاکرا
علیم. داسې آیات دی ښه. بعذابکم څه کوي الله ستاسو په عذاب باندې که تاسو شکر ادا کوئ. 147 فقط کذبتم یقینا تاسو تکذیب کوئ. وسوف یکون لزاما زردا چې شي به دا لزاما لازم. په هر یو درې څلور باندې مې وکړلې او په دریو مانو باندې مې تاییدات ذکر کړل. خبر دا غنه معنی را لاسانیږي به خبره. وسوف یکون لزاما نو شي به دا جوخت دا عذاب تاسو سره. امتیازات د صورت یو صورت ممتازو په جوابونو د شبهاتو په مقاصد اربعو باندې. دویم صورت ممتازو په دعوه د تبرک 3 مراتین په بل صورت کې 3 ځله نشته ده. دریم صورت ممتازو په تمنی او ارزو د ظالم باندې په اتباع د رسول الله چې ما د رسول الله ولی تابعداري ونه کړه. څلورم صورت ممتاز ده په صفاتو د عباد الرحمن سره